أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. پدې آیات کې الله تبارک وتعالى د بنی اسرائیل د سرکشي او نافرمانی ذکر فرمایي، څنګه چې مخکې نه هم د الله پاک دغه قباحتونه او عیبونه ذکر کړه، او په مخکینی آیات کې الله پاک د انسان د نجات او د کامیابی او قانون او ضابطه ذکر کړه چې انسان داغه د نجات د لپاره اصول او ضابطه دا ده چې په الله پاک باندې ایمان راوړي، په آخرت باندې ایمان راوړي، نیک عمل کوي، د الله پاک فرمانبرداري کوي. دا د انسان د کامیابی ذریعہ ده. او دا ایمان او عمل صالح داغه څه تفصیل ده، داغه وضاحت داغه د پر الله تبارک وتعالى کتابونه نازل کړي دي. دغه چې په بنی اسرائیل باندې الله تبارک وتعالى داغه د هدایت د پر الله پاک په خپل پیغمبر موسی علی السلام باندې تورات نازل کړو. بنی اسرائیل اول خو په تورات باندې د ایمان راوړلو نه انکار کوو، او دې خبره کې یو شک شوبه ظاهره کړله چې دا به موسی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی وي، الله پاک به نه وي نازل کړی. بس دا مطالبه یې وکړه لکه چېرې موږ ته الله تبارک وتعالی برای راست خپله حکم وکړي، نو بیا خو به ومنو چې دا د الله پاک کلام دی، او که نه منو. موسی علیه السلام د بني اسرائیلو نه 80 کسان مشران هغه د ځان هغې نه 80 کسان منتخب کړل مشران، او ځان سره کوه تور ته بوتلل. هغې د الله تبارک وتعالی کلام په خپله باندې واورېدو. د دا واقعات څنګه په مخکې آیات کې ذکر شوي ده، وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. په دغه آیات کې دا واقعات ذکر شوي وه، نو هغې په خپله باندې دا واورېده. اگر چې په هغې کې هغوی د دې بیا هم یو شرط ولګو، دا خبره یې پکې زیاته کړه چې نه دا کلام خو مو واورېدو، خو دا سی اوس هم نه منو چې الله په تبارک وتعالی چې دی نو هغه مونږ ته مخامخ مونږ یې په سترګو وینو، او مخامخ مونږ ته چې دی نو هغه دا ووایي چې دا زما پیغمبر دی، دا کتاب ما نازل کړی دی، نو بیا به هله ومنو. او د دې بې ادبۍ او ګستاخۍ په وجه باندې الله تبارک وتعالی په هغه وخت کې په هغو باندې یو تندر راوغورځو، او دوی مړه شو. بیا موسی علیه السلام دعا وکړله، او الله تبارک وتعالی د موسی علیه السلام د دعا په برکت باندې دوباره دی ژوندي کړل. بهرحال د هغې واقعې نه وروسته په تورات باندې دوی ایمان خو راوړو، دا خو یې ومنله چې دا د الله تبارک وتعالی کتاب دی. خو اوس په تورات باندې عمل کول هغه ورته ګران و، چې په دې کې کوم احکامات دي دا ټولو باندې چې دی نو هغه عمل کول دا ورته مشکل ښکارېده. نو بس په خپله یې دا فیصله وکړله چې په دې تورات باندې عمل کول دا خو ګران کار دی، خو چې څومره په اسانه باندې کولی شو هغه به کوو، چې کم نه شو کولی هغه به نه کوو. په ټول تورات باندې عمل کول دا ضروري نه دي. هغه چې راله خلکو ته دغه خبره وکړله چې الله تبارک وتعالی مونږ ته داسې ووایي چې دا زما کلام دی، او بس چې څومره چې دی نو هغه ممکنه وي په اسانۍ باندې په کمې باندې عمل کولی شي، په هغې باندې وکړئ، او چې کم ټول تورات باندې عمل کول ضروری نه دي. انو الله تبارک وتعالی دغه واقعیا بیانوي چې حضرت جبرئیل علیه السلام ته الله پاک حکم وکړو، او دا کوه تورې په هوا کې د دې په د وریځې په شان کانه ظل په سوره اعراف کې چې څنګه الله تبارک وتعالی فرمایلی دي چې داسې لکه یو وریځ چې په سرونو باندې ودرېږي، دغسې دا کوه تور غره دا چې دی نو چوت کو جبرئیل علیه السلام او د دې په سرونو باندې له پاسه چې دی نو هغه ودرېدو. او بیا د موسی علیه السلام په ذریعه باندې د دې نه دا پخه وعده واخیستلی شوله. دوی ته دا وویلی شو چې په دې تورات باندې به مکمل عمل کوئ، کنه دا غر ستاسو په سر باندې راغورځولی شي.
دی ویرېدله او د دې خبرې اقرار یې وکړو او په ښه واده یې وکړله. او دلته دا سوال پیدا کېدل چې دا خو په الله تبارک وتعالی فرمایي چې لا اکراه فی الدین، په دین کې خو زبردستی نشته دی، نو په دې باندې په زبردستی دا ومنلی شو. یو خدا دی چې دا د موسی علیه السلام شریعت او د موسی علیه السلام په شریعت کې چې دی نو هغه کم احکامات و هغه جدا و. دویمه خبره دا ده چې یو چې دی نو هغه د ایمان راوړلو دپاره زبردستی وي، نو هغه لا اکراه فی الدین، خو مطلب دا دی چې څوک چې دی نو هغه په زبردستی باندې مسلمانول او په ایمان باندې چې دی نو په هغه باندې جبر کوله دا نشته دی. لیکن کله چې یو ځل چې دی نو هغه ایمان راوړي نو بیا خو په اسلام کې هم چې دی نو هغه زبردستی شته. لکه اوس مثلا یو سړی مسلمان شي او بیا چې دی نو هغه مرتد شي، نو د مرتد دپاره چې دی نو هغه هم دغه ده چې هغه ته چې دی نو مهلت ورکړی شي چې هغه چې دی نو هغه د خپل ارتداد نه توبه وکړي او که نه هغه قتل کړی شي. نو دا چونکې دی خو په تورات باندې مخکې نه ایمان راوړی و او دا یې منلي وه چې دا د الله تبارک وتعالی کلام دی، بلکې په خپله باندې د الله تبارک وتعالی کلام اورېدلی و، لیکن بیا په هغې باندې عمل نه کول د عمل دپاره چې دی نو هغه جبر او اکراه چې دی نو هغه کېدلی شي. نو الله تبارک وتعالی دغه واقعه چې دی نو هغه بیانوي چې دې نه دا پخه واده واغستلی شوله او دې ته دا وویلی شو چې خذو ما آتیناکم بقوه، تاسو چې دی نو هغه د تورات دا چې دی نو هغه ښه په مضبوطۍ سره ونیسئ او ښه کوشش او پوره په دې باندې چې دی نو هغه عمل وکړئ. دا مسلمانانو دپاره هم دا حکم دی چې کوم کتاب قرآن مجید الله تبارک وتعالی نازل کړی دی په هغې باندې ښه په مضبوطۍ سره عمل وکړي. داسې نه وي د بني اسرائیلو په شان چې هغه د خپل مرضۍ مطابق چې کمې خبرې ورته اسانې وي په هغې باندې عمل وکړي او پوره په هغې باندې عمل نه کوي. د نجات دپاره د کامیابۍ دپاره ذریعه چې د الله تبارک وتعالی احکامات او کم کتاب الله پاک نازل کړی دی پوره د خپل ژوند د هغې مطابق چې دی نو هغه تیر کړي. د الله تبارک وتعالی د کتاب د نازلېدو مقصد دا دی چې پوره ژوند مکمل د هغې مطابق انسان چې دی نو هغه تیر کړي، د هغې تلاوت کول، د هغې ختم کول، قرآن پاک په ښکلې آواز ویل، دا ډېره ښه خبره ده، لیکن دا صرف کافی نه ده. پوره مکمل د قرآن مطابق ایمان او عمل کول دا ضروری خبره ده. صحابه کرامو به د دې ډېر زیات اهتمام کول. لکه عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه هغه یو سړي ته دا خبره کوله او فرمایلی چې انک فی زمان کثیر فقهاؤه قلیل قراؤه. هغه ته دا وی یو سړي ته وی چې ته خو اوس په داسې زمانه کې چې په دې کې چې دی نو په دین باندې ځان پوه کولو والا خلک ډېر دي، خلک چې دی نو د هغو په دې کې شوق دی چې په دې قرآن پاک کې کم د الله تبارک وتعالی احکامات دي په هغې ځان پوه کړي، په هغې باندې عمل وکړي. باقي دا ده چې دا چې دی نو په ښکلي اوازونو باندې د دې په قرات او د دې په لوست دغه کې چې دی نو هغه کوشش وکړي، په دې کې اهتمام به د هغو کم وي، لیکن په دې باندې عمل کول چې دی د هغې اهتمام کول هغه پکې زیات دي. تحفظ فیه حدود القرآن وتضیع حروفه. داسې زمانه کې چې د قرآن پاک چې کوم احکامات دي د هغې پوره حفاظت کیږي او د هغې د حروفو چې دی نو هغه په ښکلي اوازونو باندې ویل د هغې دومره اهتمام نه کیږي. قلیل من یسأل کثیر من یعطي. او داسې زمانه کې ته چې په هغې کې سوال کولو والا خلک خو ډېر کم دی او ورکولو والا خلک زیات دی. یطیلون فیه الصلاة ویقصرون الخطبه. او داسې زمانه ده چې خلک چې دی نو هغه په مانځه کې په خشوع خضوع سره اوږده منځونه کوي. ویقصرون الخطبه، او خطبې لنډې وي، خبرې او تقریرونه پکې کم دي، خبرې کمې کوي، عمل زیات کوي. یبدون اعمالهم قبل اهوائهم. عمل چې دی هغه مخکې کوي او چې کم نفسانی خواهش دی هغه روسته کوي، آرام خپل روسته کوي. هغه خیر دی که پای کې کمی راشي خو عمل نه روسته کوي.
وسیاتی علی الناس زمان. او بیا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه دا پیشګویی ورته وکړله چې داسې زمانه را روانه ده. بظاهر دا به د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه اورېدلی وي، ځکه چې هغه په خپله باندې د یوې زمانې په باره کې خو پیشنګویي نشي کولی. نو چې داسې زمانه به راشي قلیل فقهاؤه کثیر قراؤه، چې په هغې کې به په قرآن باندې پوه کولو والا خلک چې دی نو هغه کم وي، ځان به کم پوه کوي او په ښه اوازونه ویل او مختلف لهجې او مختلف چې دی نو هغه د هغې تلاوت د دې به چې دی نو هغه زیاتوالی اهتمام به د دې وي. یحفظ فیه حروف القرآن وتضیع حدوده، حروف د قرآن دا خو به یادیږي لیکن د دې احکامات په دې باندې عمل کول د دې اهتمام به نه کېږي. کثیر من یسأل قلیل من یعطي، او داسې زمانه به راشي چې په هغې کې به غوښتونکي سوال کولو والا به ډېر وي او ورکولو والا به بیا کم وي. یطیلون فیه الخطبه ویقصرون الصلاة، او خطبې به اوږدې وي، منځونه به لنډ وي. یعنی عمل به چې دی نو هغه کم وي، خبرې به ډېرې وي، تقریرونه بیانونه هغه به ډېر وي، لیکن په مانځه کې خشوع خضوع په هغې کې وخت لګوه، مونځ خو به زر زر کوي. یبدون فیه اهواءهم قبل اعمالهم، او خواهش به مخکې پوره کوي، خپل مرضی خپل آرام خپل خواهش هغه به مخکې کوي، عمل به وروسته کوي. عمل که په اسانۍ باندې ورسره بیا څومره وشو هغه به وشي. نو څنګه چې بني اسرائیلو ته الله تبارک وتعالی دا پخه واده د هغو نه واغستله، کوی تور د هغو په سرونو باندې چت کو او هغو نه دا واده په دغه وخت کې واغسته چې خذو ما آتیناکم بقوه. دغسې چې دی نو هغه په هر یو امت باندې چې الله تبارک وتعالی خپل کتاب نازل کړی دی د هغې مقصد دا دی چې هغه په پوره مضبوطوالي سره هغه کتاب چې دی نو هغه باندې عمل وکړي او د کم پوره ژوند چې دی نو د هغې مطابق تیر کړي. الله پاک فرمایي چې وایي اذ اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، او کله چې واغسته مونږ پخه واده ستاسو نه، ورفعنا فوقکم الطور، او پورته کو مونږ ستاسو د پاسه تور. تور دا غر نوم دی، تور غر چې دی نو په تاسو له پاسه پورته کو او تاسو ته دا وویلی شو خذو ما آتیناکم بقوه، ونیسئ ما آتیناکم هغه چې کم درکړی دی مونږه، ما آتیناکم چې کم مونږه درکړی دی تاسو ته بقوتن خپ مضبوطی سره. څه شی درکړی؟ یعنی هغه کتاب، کم کتاب مونږ تاسو ته الله پاک وایي چې درکړی دی، او کم کتاب چې دی نو هغه د بني اسرائیلو دپاره نازل شوی دی، هغه فرمایلی چې خپ مضبوطی سره ونیسئ. واذکروا ما فیه لعلکم تتقون، او یاد کړئ هغه څه چې په هغې کې دي، د هغې احکامات، د هغې درس و تدریس، د هغې چې دی نو تعلیم او تعلم هغه هم کوئ. واذکروا ما فیه، او یاد کړئ هغه څه ما فیه چې په هغې کې دي، په دغه کتاب کې دي. لعلکم تتقون، د پاره دی چې تاسو بچ شئ، تاسو متقیان شئ، تاسو د جهنم د اور او د عذاب نه بچ شئ او د هلاکت نه بچ شئ. ثم تولیتم من بعد ذلک، نو الله پاک د دې بني اسرائیلو دغه قباحت ذکر کوي چې دومره پخه واده داسې چې دی نو کولا او معجزې د الله پاک کلام اورېدل، کوی تور غر پې له پاسه چوتېدل، داسې معجزې او دا چې دی نو خارق عادت کارونه د دې لیدل، د دې ټولو باوجود ثم تولیتم من بعد ذلک، بیا مخ واړو تاسو وروسته د دې نه، یعنی د دې پخې وعدې کولو نه وروسته چې داسې پخه واده مو چې دی نو هغه وکړله او په دغه وخت کې مو اقرار وکړو، د دې باوجود وروسته په هغې باندې پوره عمل ونه کړو. ثم تولیتم، بیا مخ واړو تاسو، من بعد ذلک، وروسته د دې نه، یعنی د دې وعدې کولو نه وروسته. فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم من الخاسرین، نو کچرې نه وی فضل د الله تعالی پتا سو باندې ورحمته او رحمت داغه هغه پتا سو نه وی لکنتم من الخاسرین، نو یقینا وی به تاسو د هلاک شو نه، تاسو به چې دی نو د الله پاک عذاب به په تاسو نازل شو او هلاک شوي به فورا. لیکن د الله تبارک وتعالی فضل، د الله پاک فضل او رحمت
هغه چې تاسو ته بیا چې دی نو هغه الله تبارک وتعالی موقع درکړه، مهلت درکو، یا تاسو ته الله تبارک وتعالی د توبې توفیق درکو، تاسو زوړ چې دی نو ګناه الله تبارک وتعالی معاف کو، یا دا چې کوم موجوده بنی اسرائیل دی باندې د الله تبارک وتعالی دا فضل چې دی ته بیا الله تبارک وتعالی موقع ورکړله او رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت او د الله پاک رحمت للعالمین چې دی نو هغه راغی په هغه باندې چې دی نو ایمان راوړل، د هغه سره چې دی نو هغه مرګري کېدل، د هغه تابعداري کول، د دې موقع الله تبارک وتعالی بیا تاسو ته درکړله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت باندې خو هغه عمومي او فوري عذاب چې دی نو الله تبارک وتعالی چې څنګه په مخکینو امتونو کې به راتلل چې داسې یو عذاب براغی چې پوره قوم به چې دی نو هغه هلاک شو، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برکت باندې الله تبارک وتعالی د دې خلکو د غلطیانو د ګناهونو په وجه باندې داسې نه کوي چې هغه پوره چې دی نو هغه د هغې استیصال وکړي او د هغې چې دی نو هغه پوره قوم چې دی نو هغه هلاک کړي. الله تبارک وتعالی چې دې ته موقع ورکوي، دې ته مهلت ورکوي او په دنیا کې د پوره هلاکېدو نه الله تبارک وتعالی چې دی نو دی بچ کوي. باقي دا ده چې دی چې دی نو هغه نافرمانی کوي نو د آخرت عذاب او خساره چې دی د هغې نه خو نشي بچ کېدی. نو الله پاک فرمایي وإذ أخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، او کله چې واغسته مونږه میثاقکم، پخه میثاق وایي پخې وعدې ته، پخه وعده مونږ ستاسو نه واغسته، ورفعنا فوقکم الطور، او پورته کړو مونږ ستاسو د پاسه، فوقکم ستاسو له پاسه، تور غر، خذو ما آتیناکم، ونیسئ هغه کتاب چې درکړی دی مونږ، ما آتیناکم چې درکړی دی مونږ تاسو ته، بقوت په مضبوطۍ سره، واذکروا ما فیه، او یاد کړئ هغه څه چې په دغه کتاب کې دي، لعلکم تتقون، د پاره دی چې تاسو بچ شئ، تاسو متقیان شئ، تاسو د جهنم د اور نه د هلاکت نه بچ شئ. ثم تولیتم، بیا مخ واړو تاسو، د هغې باوجود تاسو مخ واړو، اعراض وکړو، تاسو بیا نافرماني شروع